ډېر جهالت کې غریبانان پرېښي وي شیعګان نه دي یقین وکړه سبب کې پوهېږي که نه دا غریبانان د پښتانه شیعګان بالکل جهالت کې دي بس دغه غلط فهمۍ یې ورچولي دا داسې دی او دا داسې بیا مې ورته وویله ګوره بیا ورته سړي هم دا خبره وکړه یو کس ته چا ویل چې غوږ دې کټ دی هغه خپل غوږ ته نه کتل بس منډې والې غوږ مې کټ دی تاسو ته دا خبرې کوي چې داسې دي وو نو تاسو لږ تپوس کوئ که نه چې داسې مونږ یي که نه یي مطلب کار یې مانه تپوس وکړي چې اهل بیت منې که نه څنګه موږ نه منو څنګه یې منو الله خو دې نه شي جوړولی او نو د پیغمبر درجه ورکوو او هېڅ چا له موږ نه ورکوو ګورې ته کوم ځای ته رسېدلي الفصل الثالث عشر في احکام النفقه 14 فصل دا د نفقې په احکاماتو کې دی تاسو ته پته ده نفقه اصطلاحي تعریف دا د دریو شیانو نوم دی د خوراک څښاک یو او د مکان او د کپړې روټي کپڑا مکان قال محمد رحمه الله النفقة الطعام والكسوة والسكنى لو تزوج امرأة مسلمة كانت أو كتابية حرة كانت أو رقيقة څنګه خزي سم نکاح وکړه وجب عليه بلی خاون واجب د داغه نفقه معنا طعام او کسوه او سکنا مخکې تیر شو کنه خجی مالدار خلک خوراک سکاک کور بور کوي کنه د غریبانو د من قدرت کې ویلو کدوړه مالداري د مالدارانو بور کوي کدوړه غریبانانی د غریبانو به او کو سړی مالدار خزه غریبه یا خزه مالدار سړی غریب نه به متوسط ولا ور کوي على حسب حال الزوجين فإن كان الزوجان موسرين وجب عليه نفقة اليسار لك قريس واي قرآن عبارت بدلو وإن كان موسرين وجب عليه نفقة العسار وإن كانت الزوجة موسرة وهو موسر أو بالعكس وجب نفقة الوسط ولو منعت نفسها للمهر ولو بعد الدخول وليس يوخذ خاون توي خدای کو کرا نږدې شي تر څو چې د مہر نه را کړي رانوي به نه اول به مہر راکې نو مفتابیه را اداره که مخ کې یو بروتی شوی او کني شوی بهر صورت دا ناشزه نه ده حق غواړي او څوک چې یو حق د بل نه د حق په مقابله کې منع کوي کنه هغه ته نافرمانه نه شي ویلی نو دا خپل حق غواړي هغې په وجه د هغه حق چې دی وتي هغه منع کوي ټیک ده نوي ولو منعت نفسها للمهر ولو بعد الدخول فلا تسقط به النفقة خجي 490 فلو خرجت من بيت زوجها من غير إذنه مانعة من الزوج وزلت وګوري ناشزيتو بیانې کوي چې به ورلا نفقه نوي بس دا قانون دی چې کله خزه ناشزوي به نفقه به خاون باندې نه واجب میسب ناشزه کله جوړيږي نافرمانی کوي او بحق کوي ګورئ فلو خرجت من بيت زوجها د خاوند کورو وطلب من غیر اذنه د غي اجازه مرتنو مانیه من الزوج نفسها د سیال کې چې خاوند نزان منه کو کلک وټي وتوالي من غیر حق نو ګورئ دا قید وسلګي كانت ناشزه به حسابي کې ولا نفقه لها ولو اختلافا في النشوز كنشوز کې اختلاف شو خاوند ورته وي نفقه دي حق نه ده ځکه تنشزه یغوي زنا شزنو منفقه می حق دی نه د چا ومن کیږي خاوند سره ګوانو ټیک ده خلاف ظاهر خبره کوي مدعی ده کنو خزم مدعی ده غیب من کیږي ولو اختلف في النشوز فالقول قولها ماده نمبر 480 ولو كانت الزوجه صغيره وليس كما شوم خزه ووت وسره نه کېدله نبي غیر پر نفقه نشته ده اصل کې د نفقې د باره موږ یو قانون ویلی که ذهن کې می زیرا مات کوم غوږ شي ورته څوک چې د چا په حق مقصوده کې محبوسي په هغې نفقه واجبوي یاد هم شي که نه څوک چې د چا په حق مقصوده کې محبوس وي ګیر وي نو په هغه باندې د چا په حق کې چې ګیر وي په هغه باندې نفقه واجبوي اوس که ماشومه ښځه ده ماشومه ده ودې ورسره نه کېږي دا خو د هغه په حق مقصوده کې نه دی محبوسه نو هغې دپاره نفقه نه واجبه ولو كانت الزوجة صغيرة لا تؤتوا فلا نفقة لها سواء كانت بمنزلها خپل کور کی
او بمنزل زوجها وي وان كانت الزوجه محبوسه او کشره دا خزه چا قید کړله په زور چا بوتله په حق بوتله او که بنا حق بوتله خزه ور سره راضي و بتک کې کنه وا خو خاون نه بوتله او هغه کوته کول غختل نه شو ته کوله نو زغه په حق نه د محبوسه به هم نفقه نوي وان كانت الزوجه محبوسه او اخذها رجل من منزل الزوج چار واخست لمانوي تخت ولدان سره د خاوند کور نه راضیه خور سره راضي وا اول موټرسایکل ته دا خطلې او غیر راضیه یا راضی نه وفزوري چاته کړه او خرجت لاداء فريضه الحج معها محرم او لا حج د بروت لا محرم ور سره وکنو سیر اداره چې خاون سره محبوس نه ده نفقه نشته وليس زوج معها خدا غل چې خاون ور سره نه که خاون ور سره بس به خو په غلار لار باندې ممکن څه کوي کولای شي او كانت مريضه وهي باقيه في بيتها وسک مریضه وا خاون کور تر نه ورغلی نو به نفقه نشته او که خاون کور تر راغلی ده او مریضه شوی ده نو به مفتابه رای ده چې نفقه به بیها او كانت مريضه وهي باقيه في بيتها لم تزف لا زفاب نه دی شوی فلا نفقه لها مطلب زفاب معنا څه دوی منګ چوته واده وایو کنه باقاعده واده جن نه دراوړي فلا نفقه لها ولو كان للزوجه خادم دا خبرم قدرت کی کړي وزوج موسر وجب عليه نفقه الخادم په واجب ده وزوجه الصحيحه مناسبه مسله دا کی چې کلا روغه خزي او منکی دانه چې خاون مې د کور ته رواده کی او بهم خاون نه رواده کی نکاح شوی نفقه به واجب ده هغه دغه نقصان دي استاد تاسو پیږي وزوجة الصحيحة اذا لم تمنع نفسها من الانتقال مع الزوج دين ځان نه منکي فلها النفقه طلبها الزوج او لا كذا في البحر ولا يفرق بينهما لعجز الزوج عن نفقه تم هدايه ملا مساله ده خاون چې نفقه معنی قادر نه قدرت کی مو تقریبا نو تفریقه قاضي نشره والسلام علیکم چې تا نفقه نشي ورکوله دی په تفریقه نشي دا یو دسي عذر نه دی چې قاضي چې په زور باندې خاون باندې طلاق ورکي او یا قاضي د خاون نائب جوړ شي او طلاق وته ورکي دي کې زموږ د حناف مفتابه رائے ده بلکې هم د احناف رائے د خپل متابعین هم د فقط یو رائے ده چې دا طریقه کې کنه آسانه چې بس نفقه د خزرلی خاون سر لدیرلی خاون حق بم باقی خزي کار بم کیږي هدايه ملاوي او طلاق تفریقه راولي خاون حق مکمل ختم شي بهتر ده چې دوړو د حقوق خیال وساتل شي تاسو پوهیږئ خبره نفقه خاون خزي ته نشي ورکوله خزه قاضي ته دانه شي ویلې چې مال اور سره نکاح ختمه کزمنګ د احناف بنسبان دي وګورئ ولا يفرق تفرقه بقاضي نراولي یا ولا يفرق تفرقه بنش نرازي بينهما د خزي او خاون ترمنځ لعجز الزوج النفقه على چې خاون عاجز دي نفقینا نو څبکو وتؤمر بالاستدانه عليه ورسیدلې په او د شافعي مسلک دا دی ک خاون نفقه نه ورکوله توجهي تاسو خبره پیږئ نو ورکوله موایا نشو ورکوله داغه مسلک دا دی ک قاضي صاحب لورله قاضي صاحب له نکاح ختمول شي نه بقى معنی نه قادره بس قصه ختمه کا دا شافعي مسلک دی اوس قاضي شافعي قاضي دی هم دا سړی غلا ورله راخذه ما سوچ مشته کنه ازما توجه نه برابره نفس مسله دا چې خاون نفقه ما نه دی قادره احناف فی تفریقه با نراولو شافعي وی قیمه میسبه راولو به یو مسله بل دا عمدغه خزله قاضي لورله او قاضي شافعي مسلک کې دی او غوله د خپل مسلک موافق فیصله وکړه حالانکه دا خزه حنفی ده خاوني حنفي دي چې بس سیده ساسو نکاح من ختمو دا که فنفقه نه دی قادره نو نکاح به ختميږي کنه مخکې من مسله کړې و چې کله د سي قاضي چې هغه د خپل مسلک موافق فیصله وکي مقلد وي او که مجتهد وي مختلف فيه مسله وي د قاضي د قضاوت په وجه باندې هغه کې تاکید راشي نافذه ويغه
ونه رسېدلی نو بیا معلومیږي نن سبا چې دا ښځه د عدم نفقې په وجه یا د خاوند لیونی دی د هغې په وجه باندې یا خاوند کې برس او وغیره بیمارۍ دي که نه د دې 5 مرضونه بیان کړي که نه دغه قاضي له ورشي او قاضي شافعي مسلک یا شافعي مسلک نه حنفي خو د فیصله چې کوم دی حنافو د مسلک خلاف باندې شافعي صاحب مسلک موافق وکړي پکار دی چې دا فیصله نافظ شي به په دې سوچ پکار دی لکه موږ وایو دا خو نه ټیک نه ده ګورئ ته لږ فإن كان القاضي شافعيا وفرق بينهما نفذ قضاؤه خير من ذلك وكذا لو فرق حنفي وقع اجتهاده على ذلك ورين حنفي قاضي دا کارو کو اخري خبر مې دا وکړه لکه تاسو ما په دې اخري کوم خبره مې وکړه په دې پوه شولې ګوره لکه وسم نن مانه چاته پوسو کو سار چې خزي دا ویلی او خوان مې نه دی خو قاضي له ورغلی و او قاضي ورله خلنه سرټیفیکټ ورکړي او خوان تی ویلی حاضر شه نه حاضر دي له بس سه به حکم جاری کو دلته خو صرف د ناخوخي خبره ده داتي وباسي دغه شان فیصله چې موږ درا شي خوان لیوانه او یا خوان باندې برس یا بلکې مرز دی جزام نور او بل شیو مجبوب د مرزونه موږ ویلو که تاسو چې زین مرزونه کې موږ منو نور مبارک وایو چې خو ور سره نشي کوله دسه ده کنه نو که قاضي شافعي مسلک یا حنفي د شافعي او د مسلک موافق فیصله وکي دلترال پکار د جایز شي وي خلم ده کنه دا بس محکمه ته تیر شوی مو چې قاضي هدايه کوم دی دا سهون بل مسلک باندې فیصله وکي یا عمدن وکي زو کوم به وګورئ واذا قضى بنفقه الاعصار ثم ايسر الزوج دا خبره من قدرت کې ویلی و نفقه فیصله شوی د غریبۍ د نفقه او سړی مالدار شو نو اوس په ولدا مالدار او نفقه ورکړي کا واذا قضى بنفقه الاعصار ثم ايسر الزوج فعليه نفقه اليسار به ورکړي زړه قضا به ماتي ته اشاره ک قضا خو نه ماتي کی څکه نو هغه په یو خاص علت باندې شو علت ختم شو ولا تجب نفقه المده الماضيه الا بالقضاء والرضا دا مسلم قدرت کې چې د مدت ماضیه نفقه چي نه واجبه حدو صورتونه کې واجبې کی یو دا چې اول نه دواړو صلح کړي د نفقه بدر کوم نو به وخت تیر شي دا غي نفقه واجبې دا څه ده او دیم قاضي فیصله کوي د نفقه به ورکي او مدت تیر شي نه ورکړي نو به ولا غزړه نفقه هم ورکي نو وي ولا تجب نفقه المده الماضيه الا بالقضاء والرضا مخکې دې باندې خبره ختمه شو بموت احد الزوجين تسقط النفقه المقضيه وليس وخت په تیر شوی دی قاضي په سلام کړی دا کال کیږي خاون لا نفقه نه دا ور کړی خاون وفات شو یا خزه وفات شو لا مخکنی نفقه ټوله ختمه وبموت احد الزوجين تسقط النفقه المقضيه كم من چې فیصله شوی ده ولي لان صله دا صله ده وليست بعوض اسوس خونه دي او صلات چې دي کنه دي کې قانون دار چې تسقط بالموت كالهبه والديه والجزيه د دیت او جزیه موت سره ساقطیږي دا هدايه کې نه سبق دی ولو عجل لها نفقه شهر مثلا بعد فرض القاضي بالتراضي ثم مات احدهما فلا ترد شيئا دا سلام د قدرت مولاده نفقه ولا ورکړی دا د قاضي د فیصله یا د رضا موافق یو مېش مخ کې دوه مېشت مخ کې خجین او به سړی مل شو نو ورثه د سړي به نفقه خزینه را واپس کوي کنه په دې اتفاق دی مې شواله به نه را واپس کوي برحال زمونږ د شیخین رایداد چې نه به واپس کوي وګورئ تاسو دا کنه شیخین رایوا دا خبره زو واپس سلام او دا قتل پکار دي تی وګورئ لکه منډه برحال شیخانو مسلک دا دی چې فقيه کوم مخکې ورکړي د بس هغه واپس کوي نه کوم دې ته ورسېدلو ولو عجل لها نفقه شهر مثلا
بعد فرض القاضي بالتراضي ثم مات احدهما فلا ترد شيئا سبب نو بس کی وتجب نفقه الشمس لمعتد دي کنه زمونږ د حنابه بنس باندې طلاق د وجه نه چې معتدی عدت تیری کنه هر یو طلاق چی نو نفقه په خاوند واجبي او موت کې به نفقه نه واجبه خاوند وفاتینو وتجب النفقه لمعتدد الطلاق سواء كان رجعيا او باينا ولا تجب النفقه لمعتدة الموت ولا لمعتدة وقعت الفرقه بينها وبين زوجها بمعصيه من جهتها خاوند او د خزې ترمنځ د تفریقه د خزې د معصیت په وجه راغلی ده کنه به هم دې خزې لپاره نفقه مولي شي به نوی څه مطلب مرتده شوی ده او یا د خاوند زوی چې دی کنه هغه ته تمکین ورکړی تاسو ګورئ ولا لمعتدة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بمعصيته بمعصية دي او كان وران لكلير بمعصية من جهتها كالارتداد وتقبيل ابن الزوج كذا في البحر وتجب النفقة لولده الصغير نم قدري ملا خبري دي 485 ونفقة واجبة ده لولده الصغير ده پارا ولأبويه ده پارا واجداده وجداده ده پارا شرط ده لو كانوا فقراء او کمالدار او به خود هر چا نفقه دغه په مال کې دا سیده ولا يشارك الاب والولد في نفقه ولده وابويه احد قدرې کوم دسیو نو اب سره بچوک نه شریک د بچو په نفقه کې او د ولد سره بچوک نه شریک د ابوینو په نفقه کې ولا يشارك الاب شریک بنوي د اب سره په نفقه ولده دسی ولګوا ولا يشارك الولد في نفقه ابويه احد جدي مګری کله څنګه ولا يشارك الاب والجد مرسله والولد في نفقه ولده وابويه احد ولا تجب النفقه ما اختلاف في الدين الا بالزوجيه والولاده هم قدرې کې ویلو خزر کافر يهودانه عیسایانه هم نفقه واجب حضرت هدايه کې ولا وجه لیکلي زله خپل کافری نفقه واجب په ځان باندې ولا تجب النفقه لمحرم ليس بقريب وليس نفقه کله واجبيږي چې محرم هم یو ذا رحم محرم قریب هم وي محرم هم وي صرف محرم وي قریب نه یا قریب وي محرم نه بیني ګوره ولا تجب النفقه لمحرم ليس بقريب كالاخ من الرضاعه ولا لقريب غير محرم وان كان وارثا كابن العم اگر كوارث وي به هم نفقه واجبيږي لکه ابن العم د پاره نفقه ابن العم چې د قریب دی کنه خو محرم نه دی سره د دین وارث هم د عصبو کې دی موږ ویلو کنه په سراجی کې چې ذوی الفروض او عصبو توارث وي وتجب النفقه لمن هو جامع الوصفين څوک چې دواړه وصفونه جمع کړي دي قریب هم دی محرم هم دی اني للقريب المحرم قریب محرم د پاره خو ګره شرط به کیدای چې فقيري چې مالدار یا خپل بزان نفقه کوي اذا كان فقيرا عاجزا للكسب بقدر الارث ميراث موافق بنفقه کوي څوک څومره میراث لري اقمنا نفقه ادا کوي لکه ګوره لو كان هو دو شرط به کی دي د خپل غریب یو چا باندې چې نفقه من واجب او غ مالدار یې لکه ګوره پیږي کنه لو كان وارثه موسرا وزي مثال وره یو سړی دی غریب دی انتهایی مور او ورور مالدار دي تاسو ته پته چې وفات شي موري سلسل کل او ورور چې کوم دی مبقیه 2 سلسان وړي د 2 روپے خرچه به ورور کوي 1 روپے خرچه به مور کوي فاذا كان له ام واخ لاب يو وام او بل ولا مور وي دا شي لیکلي فاذا كان له ام سيشو ب واخ لاب وام سيدا فالنفقه عليهم على قدر ميراثهما خجي ستسي الفقير وساغه قید کوم چې وخت من ذکر کو چې نفقه په وارث ال واجبېږي چې خپل غمالدار یې کنه
الفقير لا يجبر على النفقه څلور کسانو د پاره په فقیر باندې هم د نفقې جبر کیږي الا لاربعه للولد الصغير د پاره والبنات البالغات د پاره ابکار كنا وثيبات باکری او که سیبی وی ابکارن كنا او سیبات دین هم دغه شان او زوجتي والمملوكي كذا في نفقة الوالدين من الخانية خجي أتسي الکا نفقه کې ځان له پلار چره د زوی سامان مخرڅول شي قدرت کې مسله تیر شي و سامان منقولي بالاتفاق خرڅول شي زمکه خرڅول شي کنه هیڅ به اختلاف وصحب يو عرض ابنه لا عقاره للنفقه ولو انفق ادم قدرت کې و مودا چې ده کنه اغا د مودع په پلار باندې امانت خرچ کی یادم شي نبه به توان به راضی کنه نو کده مودع د طرف وته اجازه ته خټک د کني رسته اجازه ورکو ام سید کولی ور نمخ کی اجازه ته نه رسته اجازه ورکه به توان ورکي ولو انفق مودعه على ابويه مودع یادي بلا امر زمن كذا في الكنز حضرت بس بكو